حي على الفلاح. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په غور سره واوري د واقع په اخر کې د عبرت جملې دي واوري په غور سره. په خوا زمانه کې د یو ملک داسې ترتیب و چې کله به د دې د ملک بادشاه کښېنستی هغه به یو کال قدر وو، بیا به دغه بعد ختم سو، بیا به دغه بعد دی بل بادشاه کښېنوي. هغه بادشاه زوړ بادشاه به یو ځای په ځنګله کې ایله کوي، یا به مارانو یا به لړمانو یا به حیوانانو خوړي، یا به د لوږې او د تندې څه مړ سو. صحیح سو. بیا د هغه رقم چې کوم دی ډېر غوښ پر وینې سي، بیا د هغه رقم کال پر کال د دې بادشاهان چې کوم دي هغه بدلېدل. په یو وخت بیا د دې بادشاه چې دی نوی شاوي هغه څنګه ترتیب وو، ووټ موټ نه وو، هغه داسې ترتیب وو کله چې د ملک پر بارډر باندې هر هغه څوک اول داخل سي هغه چې کوم دی هغه به د ملک بادشاهي. په یو وخت یو ځوان سړی هوښیار سړی د ملک پر بارډر داخل سو، هغه بادشاه سو. عوامو دا ورته ویلې چې بادشاه سلامت، ته خو موږ بادشاه کړې، مګر زموږ ترتیب دا دی چې کله ته بیا کال پرسي بیا د هغه بعد زموږ دا ترتیب دی چې هغه بادشاه بیا موږ بیا یو په ځنګله کې لکو هغه ختم سي، مخله د دنیا سم رخصت سي تر دې ځای پورې یا حیوانانو خوري یا چې کوم دی هغه حالت چې کوم دی د لوږې او د تندې څه مړ سي. صحیح سو. نو ډېر دا رقم بادشاهان چې دي هغه زموږ د سوي دي اوس ته پر بادشاهي باندې موږ کښېنولې د یوه کال دپاره. ډېر په غور سره واوري د یوه کال دپاره موږ ته په بادشاهي باندې کښېنولې، یو کال بعد موږ تا هم ځنګله له بیا یو تام ختموو. ټیک سو. ده بیا ورته ویل سی خبرې صحیح ده، مګر ما ته هغه ځای واره راښکاره کوي چې چیرې تی ما اورولۍ هغه ځای ما ته راښکاره کوي. عوامو دی بوتي هغه ځای له وروستي، کله چې دی هغه ځای له وروستي ځای ورښکاره کوي هغه ځنګل هغه دشت و بیابان چې کوم دي هغه یې ورښکاره کړو. کله چې هغه ورښکاره کوي د هغه ځای ولیدی ول خیر دی صحیح ده راځئ خوښه مې د برته راځئ برته رالو پر خپل بادشاهت باندې چې دي هغه دی کښېنستی. څو ورځې بعد د حکم وکړي چې دغه ځنګله چې کومه لار تللې ده ښایسته لار دلته جوړه کړي، اډر یې وکړي، روډ پوخ کړي، اډر یې وکړي، درختې ولګوي، اډر یې وکړي. یعنې داسې لارې ورله جوړه کړل و دا ځنګله ته یې غټه لار ورکړل، سهولت یې جوړ کړي. او په دې ځنګله کې چې دا په کوم ځای کې ته بادشاه ایله کوي په آخر کې په دغه ځای کې هم هر قسم سهولت به موجود وي. د بادشاه حکم دی ګردې مني، هلته دی هر قسم سهولت چې دی هغه جوړ کړي. هغه نور بادشاه چې کوم ول هغه دلته ګرد رخصت شوي وو، مګر د ده وارې چې رالی د دلته یو نوی نظام جوړ کړي. بیا چې کله کال تیر سو پوره سلو یو د خپل عوامو ته ویلې ولستي هغه ترتیب څه سلو عوام سر نه خلاصوي د کال پوره سو مګر دغه باوجود یې مخته روانو. عوام ورته ویلې ویل د عوامو ته ویلې چې ستی هغه ترتیب څه سلو چې تی بادشاه د کال په آخر کې په آخري کال چې پرسي په آخر کې بیا تی په ځنګله کې لکاوي تی ما ولې وس دورې نه رخصتوي. عوام څه ورته ویلې ول موږ چې کوم دی هغه موږ کم عقله بادشاهان چې ول هغه موږ دورې رخصتول، ذهینه بادشاه، هوښیار بادشاه، عقلمن بادشاه هغه چې کوم دی هغه موږ نه رخصتوو. ته چې دی هوښیار سړی، ته ملک چلولی سې، ته نظام چلولی سې، ولې په وجه د دې چې ته چې کم کار تا وکړي یعنی تا داسې نه وکړل. هغه نور بادشاهان چې وو هغه و دې عرضي ګټې ته کتل، دا د یوه کال و بادشاهت ته کتل، مخ ته سوچ یې نه کوي چې مخ ته ما ته څه ګوري، مخ ته ما ته څه ژوند دی، زه به هغه ژوند ته ګورم. مګر هغه بادشاهان چې وو هغه کمک لول، هغه هغه ته مخ ته زندګي ته نه کتل. دغه اوس موجوده یو کال د سکونو د بادشاهي زندګي ته کتل. ته چې یو هوښیار سړی، تا چې دی دا یو کال بادشاهت زندګي ته تا نه وکتل، تا اصل هغه زندگی چې ستا د کم کال بعد موږ ته هلته استولې، تا هلته سکونو د راحت او د ارام ځای جوړ کړي، ځان ته دې لاره سمه کړله. ته چې یو هوښیار سړی
ته خپله بادشاهي کوه وشغوس پر وینسئ. دا چې کوم دی دا په مثال دا موږ ته دا د بادشاه پر یو مثال سوی دی. دا موږ ته هم دغه رقم موږ ته دا رقم یو لکه هغه نور بادشاهان چې هغه ولاړل موږ هم دغه رقم یو. دوی څو شپو دپاره راغلي دې دنیا له یو مګر موږ دې دنیا له راغلي یو مګر موږ چې کوم دی ځان ته لار نه سمو. موږ چې کوم دی د آخرت لارې ته نه ګورو. دغه دنیا چې کوم ده هغه په مثال دغه بادشاهي زندگی ده او هغه دنیا چې دغه اصل زندگی ده هغه زموږ د آخرت زندگی ده. نو موږ ته بالکل تقریبا سر په خلاصوي موږ ته دا رقم یو. ټیک شو. موږ ته په دې دنیا کې د سکون او د حرام ژوند چې هغه موږ غواړو. دلته موږ د خوښۍ ژوند غواړو. دلته موږ د سکون او د خوشحالۍ ژوند غواړو. مګر موږ ته بدای کوو لکه هغه هوښیار باچا چې ولو هغه د موجوده یو کال ته نه وکتل هغه مخ ته تیاری وکړ. موږ ته هم دا رقم یو. ویني موږ ته دا رقم یو. دغه اوس زندگی چې ده دا ارزي زندگی ده. اصل زندگی چې د هغه اصل زندگی د پاره قبر دی. زموږ ته هغه ته به موږ لار سمو. هغه ته به موږ لار سمو صفا کوو به لار به جوړو. موږ به دین کوو. موږ به ګناه نه کوو. موږ به نیکی کوو. موږ به تقوا کوو. موږ به هر هغه نیک کار کوو چې په هغه باندې خپل ښایسته رب زموږ سره راضي سي. زموږ هغه کوم اخري لار چې د هغه قبر دی. نو دغه مثال تر موږ پورې ورکړی دی چې دا د دې دنیا انسانان دا موجوده انسانان دا د دې دنیا ښه زندگی غواړي سکون غواړي آرام غواړي مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه حدیث شریف ته نه ګوري چې دا زندگی چې کوم ده هغه د مؤمن مسلمان د پاره چې کوم دی هغه قیدخانه ده. د کافر د پاره چې دا جنت دی. مګر زموږ ته چې کوم دی دغه قیدخانه د یو څو شپو د پاره ده. دلته به امتحانات راځي. دلته به مشکلات راځي. دلته به حالات راځي. دلته به کله ښه زندگی دلته به کله بد زندگی کله به سکونی کله به غمی کله به پریشانی. مګر زموږ اصل زندگی چې د هغه قبر دی هغه په ځنګل کې چې د لړمانو د مارانو د حیوانانو مثال ورکي هغه په دې ورکی کچېرې موږ ته خپل لار ځان ته سمه کړې وله کچېرې موږ ته خپل لار ځان ته سمه کړې وله بیا به هلته موږ لړمان و ماران و ایوانان به مې نه خوري. کچېرې موږ ته ځان ته لار نه وه سمه کړې موږ ته هغه د نورو بادشاهانو په مثال ول بیا چې کوم دی موږ به هلته لړمان هم خوري. موږ به په قبر کې ماران هم خوري. ما ته څو ورځې د مخه یو د عبرت واقع بیان کړل چې د دې دنیا د چمچي او د هغې دنیا د چمچي ډېر فرق دی. کله چې د هغې یوه سړي واقع ما ته بیان کړل چې د آخرت چمچي پر تندي باندې ورناستو چې یو نیش به په ولګاوي د دې سړي تر بدن به د لمبې ووتلې رنګ به هم بدل سو کیفیت به هم بدل سو ټول بدن نظام چې کوم دی هغه دی به په تکلیف سلو. کله چې بیا هغه دوبي هغه حالات ولیدي هغه دوبي ویل چې کله هغه چمچي پر ما باندې نیش ولګاوي ول زما بدن داسې سلو ول ما چې زه پر اور باندې پروت یم زه پر سکروټو باندې پروت یم زه د اور پر انګار باندې پروت یم. زه ته دا خواست کوم د برات میاسته ده قیمتي میاسته ده په دغه میاسته کې خپل ښایسته الله رب العالمین څخه په زړه خصوصي دعاګانې وغواړي. خپل ځان په الله باندې قبول کړي. خپل د آخرت زندگی اصل زندگی دا دنیا پاته ده. ستینی کګان بیا د هغه نیکګان بیا د هغه نیکګان نن هېڅوک نشته په دنیا کې دغه رقم موږ هم ول ماشومان او اوس تر دا ځای پورې راورسېدو د سترګو په رپ کې نسو په پوه چې زموږ زندگی څنګه تېره سوله. په لږ وخت کې به وویني په لږ وخت کې به واوري لکه څنګه چې د بل چا په باره کې اعلان کیږي وای پلانکی د پلانکی زوی یا د پلانکی لور دا د دنیا سره رخصت سول په پلانکی ټیم جنازه ده. دغه رقم اعلان به یو ورځ ما او ستا په باره کې هم کیږي. نو څه کول پکار دي؟ د قبر د پاره تیاری کول پکار دي. قبر د ځان د پاره رونا جوړول. هغه ما د ځنګل مثال درکې الته اوس هم موږ له پکار دادي چې موږ نیکیانې وکړو د خپل لار د اصل لار چې کومه ده چې هغه قبر دی چې هغه موږ خپل لکه دغه عوام چې هغه بادشاه وروړي التی لکاوي دغه رقم به موږ خواږه قریبان ښایسته قریبان چې هغه پر موږ باندې سر وکړي مګر هغه قریبان به زموږ جنازه پر وژو اخیستي و قبر ته به مې ورشوه کوي زاړې به بیا به نه زموږ لاس له هېڅ راځي نه به بیا د هغه رقم چې کوم دی زموږ د قریبانو لاس له هېڅ نه ورځي. الله تعالی دې زموږ د ټولو دنیا او آخرت ښایسته کړي. الله تعالی دې موږ ټولو ته خپله رضا را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ په هر لمحه او په هر ګړي کې الله تعالی دې زموږ سره
راضي سي هر وخت په ژوند کې دا کوشش کوي چې ما سره الله څنګه راضي سي دا کوشش ډیر کوي هم به می دنیا شایستي هم به می آخرت شایستي نه به د پریشانانو سره مخامخ یاسته. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین.